چې مې کته په ورټېلا شو نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډه خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي او بیا لاس هغه خزه کم دی چې پاسو درګه زه پوره نقشې درته جوړم او بیا ورته ګورئ شاکا خزه لاس دلته یې ویخی کنا خزه لاس یې کنا ګیری والا د دې غلام دین نرانی ولې نه شرمېدلی پاکستانا اے ذلیل او رذیل ملکا نن ګیرو والا خنزیران په نالت شو او بربنډه خزه په موټر سایکل او په سکوټر باندې ځان پسې سواری کړي د طالبانو ته وایم یو خو خدای ته وګورئ د پنډاو چرګانو بچو هر چانه سبق مو وایي اول لک تلای چې دا د کمزې ده د رشتہ کمزې سره ده د تعلق چا سره ده د غرغشتو مولانا نه چې چا سبق ویلې ده په خدای قسم هغه ته په ژوند رسول الله پټ کې را لګلې معین الدین حیدر وی ټول پاکستان کې به اذان په یو وخت کیږي نو خدای دې کور وران کا کې وران شي کراچۍ او د دې د ټیم څومره فرق دی نو په یو وخت په څنګه اذان کیږي او مولا بدسی او پلانې بدسی مالدا وای چې مولا په خرسور جمعه سره نو نن د جلسې ورځ نه و نن د غډېدو ورځ ده بیا مکه ودا نه پرېږده چې غډېږي په ایمان درته وایم چې زه اوس تللی شوی که نه چې دا څومره غډېږي زه ورته یم چې شاباس شاباس او دې ښځو ته یم چې ښه دا ځان وشنوئ شاباس او د ډرډرو والا ته وایم چې دا سنبی ښې وشنوئ شاباس نن سبا دا چاته مه وایه چې د کوی په غاړه ولاړي او داسې داسې چل کوي او ته ورته چې ما نه رستو نه ټیله ورکوه چې ځي لاندې خپل سر وخوري زه چا نه یېرېږم شرمېږم نه ستاسو دوا په کار ده تاسو چې جیل ته لاړ شئ په ضمانتونو راوځئ او زه چې جیل ته تللی یم 6 ځله حکومت به ویل راوځه ما به ویل والله کې دروځم دا ډاکټر فدا حسین گواه دی اریپور جیل ته راپسې راغی دا د مخامخ دی درو خلک په مړو وي دا راغی چې یاره دا پیرول دی او دغه د پلانې ما والله کې وځي نیومه یې ولې او نیولې اسلم خټکي ومه نیومه یې ولې اله به وځم چې دا 400 را سره ټول پرېږدي ایمان دې ته وایي ویجلیګر ملا دې روزي په ضمانت او دا نور د مور بچی نه دي ما ته پته ده بیګا ما تاسو ته یو ټکی کړی دی سم شي ما سره محافظ خانه ده ریکارډ پروت سم شي زه په عائلي قوانینو صدر ایوب سره نښتي جیل ته واستولم والله کې دروځم عائلي قوانین کې څه وو چې ښځې ته به م اجازت دي چې میړه ته ووایي چې 1 2 3 طلاق مې کړي خوند به لا دا وی چې اوس ښځو دله طلاقونه هم در کولی الله دې دې مجلس کې یو پټاخه نه خلاصوي تاسو به د خپلې منډې وګورئ داسې چلو په لکی مروت کې مې جلسه کوله لویه دنیا ناسته ده یوه بجه ده د شپې چې ان د جلسې په دې منځ کې سپی راوغورځېدو چې سپی راوغورځېدو نو اوس سپی خو اوتر شو ځکه چې خلکو کې
گیر شو ته په ما راځه او زه په تا راځه چا پکې आवाज وکړو چې دا سپی لیونی ده مروتی جبه کې وویل دا مروتی دی دا صدر وی چې دا سپی لیونی ده ته په ما راځه او زه په تا سیکرټري ته مې وې زما خیال کوه بیړه دې غر کړه چې دا سپی لیونی خدای دې داسې نه کوي زه تاسو پېژنم زما په سن 65 کې پېژندلي وی چې یو بم په لنډۍ را پرېوتی و نو څوک سوات ته تښتېدلي څوک لوړګي ته څوک هزارې ته څوک ابتاباد ته یو نه مې تپوس وکړو مال کدھر گیا ہے نہ معافی ہوا کدھر گیا ہے ماں تو وہی چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے وہ لنڈی کے بم نہیں ٹکے چاٹی جتنا آیا چاٹیاں وستیاں تاسو پیژن قربان د کابلیانو دا ببرو ګیرو ببرو سرونو نه نن د روس غوندې عظیم طاقت ته شکاست هغه ببرو ګیرو ببرو سرونه ورکو روس غوندې طاقت نن ته اوسه پورې د امریکې خوری امریکا ستا ماما دی دا شریعت بل خبرې چې مونږ په پاکستان کې کوو دا قسم په خدای دی چې هسې جوګتولو جوګت ما خپل مرګرو ته وی چې هلکه تاسو د شریعت بل خبرې چې کوئ صدر بوش نم تپوس کړی دی وی چې نه مال چې صدر بوش نه ویلي ته په پاکستان کې شریعت راوستی چې شریعت خو نواز شریف راوستو په اسمبلی کې اعلان وکړو چې میں نے شریعت بل کو بھی پاس کیا ہے او سهار له یو ښه کټه ایډوایزر واغسته څوک وا سیده زمونږ سرداره ده زمونږ باران کې نه زما عزیزانو عرض میں ہو سوچ چکے د چا پلاس کے چلو بے گئے اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے امغا خلق ستا په سر سوداګانې کوي قوم بیګا ما یو ټکی کړو چې قوم بیزو میلو دی قوم څه شی دی پته نه لګي چې دا ډبډبې چاو غوګولو خو په ګډې دوشي دا ډبډبي والا زما خپل مالک دی که پردی څوک دی دیکھو ګورئ پاکستان کې چې څوک اوزګار شي لیډر شي په دې بډبېرې طرف ته یو تانیدار خو چې نوکرۍ نه ریټایر شو پیر شو ما ته وګورئ څه شی شو پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی پیر جی تیرے سر تے سبز لیر جی اور تیری شکل خنزیر پیر پیر ماما څنګه چل دی ویل اوس مې په دغه څه شي اوس مې هاټ لین باندې خدای سره خبرې وکړې اوس هاټ لین پیژنئ هاټ لین څه ته وایي هاټ لین هغه ډایرکټ وایرلس سسټم چې ورته وایي خیال برا دیکھو وګوره دا غم صاحب سونه مریدان یو ماتوي د متعلق به خیال کې مالی جی خدای دې خیر چې درام شو په دغه ځای ځانو ویشتو او 22 ګولای د دې مزغون اوته مالکا ګولای خو بنیږي اسمان ته رسیدلی ځکه چې د پیر صاحب د مارای نه اوته لا سواد ته تلم ول دلته یو بزرګ دی راځي چې ورلو مالټي راوخته هم خوري ډیر سات پس پیر صاحب راوته مونږ وی جته هو ډیر لیټ راوت ویل ما خدای سره خبرې کولی د حالاتو متعلق څه خبرې ما تاسو واستا مالک بیره دې غرکشته غرکړي د مرګرو ته مې پاسي خدای به خو باسه دا غم زرګونه مریدان په دې روزه کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو زمونږ خزلونه کنځي کنه کنځي ها ان ملوانه دي ان دي رن
اے بجلیګر مولا دی رن پلانینګ دی. ما یو ځل ډېر غوسه شوم چې سخاني ته جمعات تر پسې راوخته او کنځلې راته زرا پاسېدم په لوډ سپیکر کې مې وي ما وی چې دا ما تم کم کنځلې وکړي د دې کنځلو په بدل کې دغه کنځلې تاسو ته دومره دي چې د څومره شمار د خدای په علم کې ځئ. که تاسو وایئ چې بجلیګر مولا په ښځه داسې وکړم نو ستاسو په ښځه دومره خره واچومه چې څومره د خدای په علم کې ځه چې خدای سره مې دا وعده کړې ده خدای سره چې د پاکستان حکومت ګوره زه ډیپټي کمشنر تا یا کمشنر تا یا چیف سیکرټري تا یا سیکرټري تا یا ایس پی تا یا ایس ایس پی تا یا ڈی ایس پی تا یا تانیدار تا یا انسپیکٹر تا حکومت زه دې ته نه وایم. دا انتظامیه ده دا مشینری ده دا د هر چا لاس کې چې راشي کار به کوي دې ته حکومت نه وایم. حکومت زه وایم وزیر تا گورنر تا وزیر اعظم تا او صدر تا دې ته حکومت وایم. څه شي ته وایم؟ وزیران دا زمونږ پېښور کې خو ګورئ که نه څومره ښایسته شکلونه دي. الله کله کله ډکې وایم ایو ښځې ته چا ووي چې بوډا له دې ورکوي هغې وی خدای همزولی مېړه راکړي چې نیستي راشي په خندا به یې تېروونه چې ښایسته سړی مې خاوند شي نو که تکلیف راشي نو د هغه په حسن جمال به م وخت تېروم. مونږ له خدای ښایسته حکمران نه راکړي د چا پوزې چیتي دي د چا غوږ کوږ دی د چا دا سترګې تنګې دي داسې د چا سر چې دی چیت دی او دې گورنر ته وګوره صاحبه ته به وایې چې چا تې خانک لرې کړی ښه نو مونږ لاړو ښایسته حکمران خدای راکوي نه داسې بدقسمته یې بیړم غر کړی. دا به تاسو له ناصر خان اسلامی کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټې به هم تاسو له د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. یو سړی و هغه په یو کور کې په یو ښځه مینو اوس خو مینتوب عام شوی دی بس په بازارونو کوڅو ته راووتو او پخوا به ډېر شاز و نادر و نا چې کوڅې ته به هغه هلک راغی نو ټوخی موخی به یې وکړو نو هغه ښځه به ورته راښکاره شو د کور سړي پې پوه شو چې پوه شو پې نو ده ته یې وویل چې که دلته دې بیا ټوخی کړی نو 20 ډزه به دې ولو. ویل ډېره ښه ده ویرېدو غریب لکه تاسو چې نن یېرېدلي غوندې چې ویرېدو نو هغه ښځې ووی بیا به چې د هلک تېرېده نو داسې غلی غوندې به تېر شو. هغه ښځې ووی چې د زورورو د زور اوبه شي نن مې اشنا په کوڅه غلی تېرېده نه که نه جي قسم په خدای دی چې ټوله معامله داسې ده. دې خوا وګورئ مونډۍ په سیند کې زموږ موټر نښتی او باجوړ ته تلو دومره اوبه موټر کې ننوتې هلکان ولاړو هلکه ټېله ورکړئ لږه غوندې ویل پیسې راکړه ټېله ورکړئ پیسې راکړه. یو بوډا ولاړ ویل بجلیګر مولا دی هلکه ټېله ورکړئ هغه هلکان ورته ویل بجلیګر مولا دی کور ته بوځه مونږ له دې پیسې راکړه. او وکیل را سره ناست مال پیسې ورکړه کور دې وران شو اوبه م وړي 50 روپۍ م ورکړې موټر له یې ټېله ورکړه. نو خبره د پیسو ده. اوس که وخت راغی ځانونه به وګورئ ځانونه به وګورئ په شنو چایو به م پرتوګ ایستی ګډېږئ په تورو چایو به ګډېږئ او کله چا در باندې روټۍ وخوړه نو صاحبه بیا ورپسې ښځې به م راوباسئ شناختي کارډونه یې ښځو له پیدا کړي یو ښځه لس مړونه یو ښځه نیسي په پولنګ سټیشن کې من جیلونه تیر کړي جیلونه ملیانو تاسو راپاسئ دا خدای م خوار نه کا سړیتوب زده کوي چېرته انسانان شي د انسانانو بچي شي وایي دا ملا پکې لا چا کړي
نو دا ته پکې لا چا کړې؟ مولا پکې لا چا کړې نو دا ته پکې لا چا کړې؟ یعنی ستا خکر دې زما نشته، ستا لکۍ ده زما نشته، ته په څلور بولي ګرځې زه نیغ ګرځم. آخر تا نه زما کم څه دي؟ تا نه زما څه کم دي؟ که ته د پاکستان د دې تیزنو کالجونو یونیورسټو پاسې، زه د جناب محمد رسول الله د یونیورسټۍ پاسې. که ته د پاکستان دا کوسډب ایف او بی پاسې، زه د هندوستان د دیوبند پاسې. تاسو پوه شئ؟ نو هغه کم خاصیت دی چې تا کې شته او ما کې نشته؟ ته خو ماته ووایه. یو شی دی، مولانا زاروی رحمت الله علیه دی، خدای غریب کې رحمت کړي، عجیبه سړی. هغه به وی چې مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ زمونږ بي دوه سترګې، د دوی بي دوه سترګې. زمونږ بي دوه غوږونه، د دوی بي دوه غوږونه. زمونږ بي دوه لاسونه، د دوی بي دوه لاسونه. زمونږ بي دوه خپې، د دوی بي دوه خپې. زمونږ بي یو ښځه او د دوی بي یو ښځه. مونږ او دوی کې څه فرق دی؟ یو فرق شته چې هغه تاسو ته معلوم نه دی. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. زمونږ ښځې زمونږ دي او د دوی ښځې شاملات. دا فرق شته. زمونږ ښځې سپینې بورکې په سرای، زمونږ ښځو आवाज هم د دروازې نه بار پردی سړی نه اوري. आवाज راشئ وګورئ. بجلیګر مولا کرے ٹی وی دے مناسب دے ٹی وی بد وي، هم خلاصه خبره. راشئ که زما په کور کې په غلطایم ٹی وی رانه نوتی، مخ می تور کې او په خره می سور کې. وی سی آر دے ور کرا نو چا کرے چې ٹی وی نه وی سی آر کار کوي؟ نه کوي. ما ته وګوره، حکومت خو په دې ملک اړو شته نه. همدغه منګکان به یې او په دغه کوڅو کې به ګرځي، یا به ګاډي ګرځوي، او یا به چې د پولیس به هم نیسي رانیسي ګاډي وانه. ما تا خو هم سره جنډه په ګاډي لګولې وه، لګولې دې وه. جي ما زه ورپسې کړم، زه چا جنډیم چې په ځان کې منډلې وي هغه پسې ګرځئ که نه. د الیکشن په وخت کې خو درنه مورم ایرئ، خورم درنه ایرئ، ښځم درنه ایرئ، ښځه دې منډوئ، مور دې منډوئ، ښځه دې منډوئ، ته هم نن د ټاک بړوا جوړي. ځکه نه ما له سره راځي. الیکشن په وخت کې خو ته مولا پکې لا چا کړی دی؟ نه، مولا داسې ستاسو د مور دویم میړه دی. مولا درته هغه وخت کې د سړي زوی نه ښکاري. اوس رامنډه کې چې پولیس مې چې خدای دې پولیس ایټم بم کې چې په دې ملک راوغورځېږي او ټول تباه کړي، سم کار کړي. خدای چې چا سره څه کوي ښه کوي. خیرماره ته خو خیرمارې، ته خو پردو ملکونو نه خیر غواړې. ته خو د کوچیانو وروړې، لکه کوچیا د شپې په کوڅو کې ګرځي چې مسلمانان فقیر لالا دې نامې خیر. اوس پاکستانیان وایي امریکنیانو انګریزانو پاکستان لالا دې نامې خیر. ته خو خیر مارې، خیر غواړې، لږ امداد در باندې بند دی، په ملک کې دې سال جوړ کړی دی.
تاله شرم نه ګرځي چې ته په ملک کې د خوشحالۍ نوم علي مونږ چې غټ مړی وشي که نه نو غټ مولای جنازه کوي او د هغې الله اکبر تکبیر هم پرې ډېر غټ وایي ځکه چې سنبه یې غټه پرته ده که نه نو بیا چې دعا کوي په قبر نو دعا وکړئ چې الله پاک دله اته جنت ورکړي خدای دې کور د میردین جومات کا چې اته واړه جنت دې دې دلله ورکړه نو مونږ به کوم خوا ځو او باقی که تاسو وایي چې دا پاکستانیان تورزن قوم نه ما ستاسو تورم لیدلي د کشمیر په جنگ کې سن 65 کې سن 71 کې ما لیدلي دي چې پېښور کې دارو د پاره سړی نه ښکاري سر مې کل کړو چې سر مې کل کړو نو یو سړی ماته وی په دې سر صادر واچو مالولی ویل پر کوئی جاز لا شیشه ورکړي نو ما ته ستاسو تورم معلومي دي